السلام علیکم عزتمن ډېر زه خوشاله شو چې د اویس قاتلان گرفتار کړل شول. ځکه عزتمن چې د اویس مور پلار عمده کتامي ته ناست چې د اویس قاتلان به کله گرفتاریږي او اخر دا څوک دي مونږ خو چا سره دښمني خو نشته. عزتمن چې دا د یو د خوشحالۍ خبر ده چې د اویس قاتلان گرفتار کړل شول. مونږ په خپل ډېر سخت خوشاله شول چې تر اوسه پورې د اویس قاتلان لا نو گرفتار شوي او نن خبريات ورسېدل چې د اویس قاتلان گرفتار شول. خو د چارسدي پولیسو په دغه کاروایی کې کامیاب شول چې د اویس قاتلان زیات تزره گرفتار کړل شول او وینیول او څوک دا ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سات تر اخره پورې به تاسو ته پوره معلومات درورسېږي. د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نو تاسو کو چینل زموږ په دې چینل کې نوی وي مهرباني وکړئ زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې سره د ټلې نشان وخه چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسېږي. عزتمن ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د اویس قاتلان گرفتار کړل شول. خو د چارسدي خلکو مور باندې ډېر سخت خوشاله شول چې دا د بختور شاه د زوی د اویس قاتلان معلوم شول او بختور شاه مخکې نوم ویلو چې زما چا سره څه دښمني نشته دی او نه تر اوسه پورې چا سره څه دښمني کړې ده چې چا ته څه سیوا خبره هم کړې ده ما ورته مخ نه دی اړولی. اوس په د دې قاتلانو نه پته لګي چې دا اخر د څه د وجې نه قتل کړی دی او هغې کې هغه قاتلانو کې شامل دي چې یو د اویس اوښی دی یعنې د خور خاونې دی او بل د اویس خپل د ترزوی دی. دغه ملزمانو دغه الزام لګولی چې دا موږ د غیرت په نوم باندې قتل کړی دی. دا ملزمان به دا عدالت ته پیش کوي او الله تعالی دې وکړي چې عدالت ورته ښه غټه سزا ورته ورکړي چې سبا بل کس همدغه شانتې غلط کار ونه کړي. حتما سره خپله رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ چې دې ملزمانو ته دې کومه سزا ورکړل شي. زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې سره د ټلۍ نشاني وخت هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.